سلامونه ملګرو د پی ټی ای چیرمن پی ټی ای پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چیرمن او د ایمل ولی خان یو جګړه شوې ده چې د پی ټی ای چیرمن ډېر خلک د پی ټی ای چیرمن یادوي چې دا د پی ټی ای چیرمن نه دی، دا د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چې کومه د هغې چیرمن ایمل ولی خان سره یو ډېر کلیش راغلی دی په یو ډېر غټ میټینګ کې دغه د پی ټی ای چیرمن راولګېدو د ایمل ولی خان نه چرس وغوښتل چې ما ته چرس راکړه، تا خو خپل هم چرس والی دي او راغلی دی میټینګ ته خو چې ایمل ولی خان ولا کومه دلای کړې ده، کم قراره جوابونه ورکړي دي، نو ډېر غټ کار ایمل ولی خان کړی دی. ځکه په یو داسې غټ مطلب یو غټ میټینګ وي، خلک پکې ناست وي او هغې کې بیا داسې قسم خبره کېږي، یو داسې کس لکېږي چې هغه یو ډېر غټ سیاسي بیک ګراونډ لري، نو خامخا هغه به تیش کې راځي، هغه به ایکشن کې راځي او قراره جواب به هغه ورکوي. اوس مې ایمل ولی خان نه چې کله د پی ټی ای چیرمن ایمل ولی خان نه چې کله چرس وغوښتل، نو ایمل ولی خان ولا ډېر قراره جواب ورکړی دی. ایمل ولی خان ورته ویلي دي چې ستا دا جرأت څنګه وکړو چې تا ما نه په ډک محفل کې داسې خبره دی وکړو، په ډک محفل کې د ما نه چرس وغوښتل، ته زموږ نوکر او ته نوکر اوسه، ته موږ له پلار کېږه ما. دا خبرې ولا ډېرې غټې خبرې کړي دي، نه علاوه ولا نور هم ډېرې تیزې خبرې کړي دي چې هغه غریب استومانه کړی د پی ټی ای چیرمن. د پی ټی ای چیرمن ته بیا معافي هم غوښتلې ده، په خپله کرسۍ باندې ودرېدو، لاسونه اوچت کړل او معافي د ایمل ولی خان نه وغوښته. خو بل طرف لا که مونږ سوچ وکړو نو ایمل ولی خان دا یو ډېر غټ کار کړی دی، ځکه د پی ټی ای دا چیرمن چې کوم دا پښتون نو ورده زمونږ یو پښتون نه چې هغه ګوره یو سینیټر دی دا وخت. ایمل ولی خان ګوره چې هر څه دی سیاسي پارټي چې هر څنګه ده، خو دغه ټایم دی ایز ا سینیټر په دغه ځای کې ناست و، ورده نه په داسې په ډک محفل کې داسې قسم پوښتنه کول یا داسې قسم چرز غوښتل، او بیا چې ایمل ولی خان خو تاسو له پته ده خو بیا هغه قراره جوابونه خلکو له ورکوي. نور که هر څنګه دی خو خولې نه ډېر تیز دی او په خوله کې هغه سره چې کم الفاظ دي بیا او هغه چې بیا کم قسم انسان له بیا په کومه طریقه باندې بېعزتي ورکوي، په کم الفاظو کې ورکوي، نو به تاسو مختلف انټرویوز کې د هغه کتلي وي جي. نو ایمل ولی خان ولا یو ډېر غټ جواب ورکړی دی او یو ډېر قراره جواب ورکړی دی. کم از کم یو دومره پروفیشنل لیول باندې دومره غټ خلک په میټینګ کې ناست او بیا داسې قسم غټ یا سوال چې تا په خپل هم چرس والی دی او مال هم د چرسو سګرټ راکړه یا راته چرس، نو ایمل ولی خان ولا په دې باندې انتهایی غوسه شوی دی او قراره جواب ورکړ دی. اوس دې حواله سره تاسو سره لري آیا ایمل ولی خان ټیک کړی دی کنه ټیک نه دی کړی، کمنټ لازمي کوي. بل طرف ته په میډیا باندې مخبل او قتل چې د پی ټی ای چیرمن وي بیزت کو، د پی ټی ای چیرمن ته ایمل ولی خان علاج کو، سافټویر ولا اپډیټ کو، دا د پی ټی ای چیرمن نه دی جی. پی ټی ای مطلب پاکستان تحریک انصاف د عمران خان پارټي ده، او پی ټی ای چې کوم دی پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي چې کوم ده، لکه څومره زموږ نیټورکس دي زونګ، ټیلینار، یوفون، پی ټی سی ایل، دا ټول چې کوم دي دا د پی ټی ای لاندې کار کوي. پی ټی ای یو غټه اداره ده، د دې د ټول زونګ نیټورک شو، ټیلینار شو، جیس شو، د دې ټولو هیډ چې کوم دی هغه پی ټی ای ده جی. نو د هغې چیرمن او د هغې چیرمن چې کوم دی نو دا د عوامو په ووټ باندې نه راځي، نو دا چینج کېدی هم شي، دا سیاسي خلک دی بدلولی هم شي، دا ایمل ولی خان دی بدلولی هم شي. خیر دا اپډیټ په دې ویډیو کې، د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.